أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رب د مخکې سردار چې مخکې آیاتونو کې د مؤمنانو صفات بیان کړه. تاسو غوره امت یې د خلقو د فیری دپاره ویستلی شوي، امر بالمعروف نهی عن المنکر به کوئ، ایمان به راوړئ. بیا د ښه او د نیکانو اهل کتابو ښه صفات بیان کړو چې په هغه کې هم ښه خلق شته، د شپې عبادت کوي، سجدې لګوي الله پاک ته، امر بالمعروف نهی عن المنکر هغه هم کوي. اوس په دې آیاتونو کې د هغې په مقابله کې د کفارو احوال بیانوي او هغوی ته وعید دی او هغوی چې کوم امید ساتي د آخرت په باره کې چې موږ خو په دنیا کې ښه کارونه کوو، نیک کارونه کوو، خپل مال لګوو، نو دا په دې به موږ ته ثواب میلاو شي. نو په دې آیتونو کې فرمایي چې ستاسو د اعمال چې دی دا به په دې باندې تاسو ته هیڅ ثواب نه میلاویږي، ځکه چې د یهودو، منافقانو، مشرکانو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په دشمنۍ کې هغه ته په نقصان رسولو کې خپل مال خرج کوو او په هغې باندې خوشحالېده، فخر یې کوو چې په دې به موږ ته ثواب میلاویږي. نو الله تعالی وفرمایل چې ستاسو د اعمال، ستاسو د اولاد چې دی دا تاسو د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. نو مال او اولاد یې خاص کړي دي، د دې وجې نه چې انسان چې کوم دی خپل ځان بچ کوي، نو کله د مال فدیه ورکوي، خپل مال باندې ځان بچ کړي، او کله د اولاد په ذریعه باندې هغه خپل دوک او درد چې کوم دی هغه ختموي. الله فرمایي چې دا دواړه چې کوم دی هغه ستاسو نه قبلېږي. لکه بل ځای چې فرمایي چې یوم لا ینفع مال ولا بنون، په کوم ورځ چې باندې فایده نه ورکوي دوی ته نه مال او نه اولاد زامنه. بل آیت کې فرمایي فلا یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا یفتدى به، او نه به قبلېږي، هرګز به نه قبلېږي د دوی نه ډکه ځمکه سره زره، اگر چې دا سړی فدیه ورکړي د خپل ځان نه. بل آیت کې فرمایي وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا، سورة سبا. او ستاسو مالونه، ستاسو اولاد دا هغه نه دي چې موږ ته تاسو موږ ته نږدې کړي. نو دې کافرو به خپل مالونه د دنیا د اغراضو دپاره، د دنیا د لذتونو دپاره خرج کوله، او که چېرته مال به یې غریبانانو له ورکو یا د نیکۍ په لاره کې به یې ولګو، رفاهي کارونه به یې کول، لکه پلونه به یې جوړوله، هسپتالونه، یتیمخانې، د کونډو رنډو یتیمانانو امداد به یې پې کوو. نو هغه هم د شهرت دپاره، د ریا دپاره، د فخر دپاره هغه به یې خرج کوله. نو دا د الله په دربار کې قبول نه کېږي، ځکه چې د هغې اولنی شرط چې دی هغه دا دی چې د یو سړي په الله او د الله په رسول باندې ایمان وي، او دوی خو د الله او د الله د رسول د لارې د منع کولو دپاره دا خپل مال خرج کوو. بیا د هغې مثال بیان کړلی چې دا کافر چې د الله د مرضۍ نه خلاف خپل مال خرج کوي، نو د هغې مثال داسې دی لکه ظالمان دي او د هغو پټی دی، په هغې کې فصل او کرونده یې کړې ده او فصل دی، او دی په تمه دی چې دا به اوس دا فصل راورسي، دا غنم به راورسي، جوار به راورسي، دا چڼه یو شی بل شی هغه یې کرل دی. او په دې کې اچانک په هغې باندې سخته یخه سیلۍ راشي یا ګلی پې وشي، هر څه ختم کړي. نو څنګه چې د ظالمانو د ظلم په سبب باندې دا فصل او پټی ختمیږي، الله پاک یې وسیځي، ختم شي، دقه شانتې د کفارو دا نیک اعمال چې دي هغه د کفر د وجې نه هغه برباد شي د دوی، په هغې باندې هېڅ ثواب دوی ته نه میلاویږي. دغسې بل آیات کې هم راځي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، او موږ به وړاندې شو هغه اعمالو ته چې دوی کړي دي، هر عمل یې چې کړی دی وبګرځوو موږ هغه په شان د دوړي الوزولی شوي. او بل ځای کې راځي سورة نور کې والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء
حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. هغه کسان چې کافر دي دغه اعمال چې دي هغه په شان د سراب دي شګوګن بقیعة په هغه بیابان کې چې په هغې باندې ګمان کوي اته کې سړی چې دا اوبه دي او هلته چې لاړ شي نو هېڅ شی بیا نه مومي هغه شګي یا د لرې نه پړق کوي سړی وایي دا اوبه دي نو د دې ظالمانو اعمال په ورځ د قیامت دوی خو په تمه دي چې دا خو به موږ ته فایده را رسوي هغه به فایده نه رسوي دوی ته ولې ځکه چې د هغې دپاره الله پاک قاعده بیان کړل ده معیار یې ښودل دی د اعمالو د قبولیت دپاره الله پاک په قرآن کې پخپله فرمایلی دی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. څوک چې عمل کوي عمل نیک هغه نارینه یو که زنانه حال دا دی چې دی مؤمني دا پکې شرط دی چې دی مؤمني نو موږ به دته ښایسته زندګي ورکو په دنیا کې او دله به د دې اعمالو بدله ورکو په ورځ د قیامته ځکه چې دوی ښه اعمال کوله نو پته ولګېده چې د دې اعمالو د قبولیت دپاره اولنی شرط هغه ایمان دی ایمان خو څوک کې ونه نو دغه اعمال د دوی نه قبلیږي وان الذين كفروا یقینا کسان چې کافر دي لن تغني عنهم اموالهما هرگز با بچ نه کی دوی دفع بنه کی د دوی نه د دوی مالونه ولا اولادهم او نه د دوی اولاد من الله شیء د الله د عذاب نه څه شی من الله باندې من عذاب الله شیء د الله د عذاب نه په حذف د مضاف سره یو مضاف پټ دی اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون او دا کسان خوندان د اور دي دوه پاک همیشه مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا مثال د هغه مال چې دوی خرج کوي په دې ژوند لنډ کې کمثل ریح په شان د حال د هوا دی سیری دی فيها سرون چې په هغې کې یخي په هغې کې ګلی اصابت حرث قوم چې ورسي هغه فصل د قوم ته ظلموا انفسهم چې هغوی ظلم کړی د خپل نفسونو سره فاهلکته نو دا هوا او دا سیدی هلاک کړي هغه فصل لره وما ظلمهم الله او الله پاک ظلم نه دی کړی د دوی سره ولکن انفسهم یظلمون او لیکن دوی د خپل نفسونو سره ظلم کړی د دوی دا اعمال چې الله پاک برباد کړي په هغې باندې دوی له اجر او ثواب ورنه کړي نو دا د الله د طرف نه ظلم نه دی بلکې دوی د خپل نفسونو سره په خپله ظلم کړی د قبولیت هغه شرط چې هغه د دونه فوت شوی دی الله پاک دوی ته په دنیا کې فرمایلی و چې شرک مه کوئ کفر مه کوئ ایمان راوړئ الله او د الله رسول ومنئ ستاسو اعمال به بیا نه بربادېږي په هغې به درله موږ ثواب درکوو هغه دوی ونه کړه نو اوس دا ظلم خدای د دوی سره نه دی کړی دوی په خپله د ځان سره ظلم کړی ربنا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت سبحانك